بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې ډېر زیات بخښونکی او بې حده مهربانه دی. د قواعد زبان اردو په شیشه زما خوږو لیدونکو کتونکو او ګلالو بچو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ته د یاد وي چې مونږ د یو سلسلې تابع کړې وه، یو سلسله م سټارټ کړې وه او د هغې سلسلې مین موضوع څه وه؟ هغه د 11 جماعت نه جماعت د 11 جماعت یعنی د فرست ایر نصاب یا کورس او هغه د فرست ایر د کورس نه موږ د اردو کتاب را واغستو، تاسو ته مو مخې ته کېښودو او په هغې کې موږ څه چل وکړو؟ حصه نظم سټارټ کړو او د خوش قسمتۍ نه حصه نظم کې لومبی صنف چې کوم دی نو هغه حمد موجود چې د ماهر القادر یو هغه لیکلی و. لہذا موږ څه چل وکړو؟ په هغه حمد کې شپږ اشعار شامل وو. مونږ نمبر په نمبر د یو یو شعر تشریح چې کوم ده هغه وکړه او تاسو سره مو شیر کړه. خو دغه دوران کې زما ذهن ته دا خبره هم راغلې وه او بار بار به دې خبرې زه تنګولم، په دې به ما سوچ کول. کومه خبره؟ دا خبره ما وی چې زه دا حمدیه چې څونه اشعار وو ماهر القادري چې کوم حمد مونږ سټارټ کړی وو په دې حمد کې شپږ حمدیه اشعار وو. ما وی چې کله زه د دې شپږو واړو حمدیه اشعارو چې کوم دي په اردو کې تشریح وکړم نو زه به یو لیکچر داسې هم ډیلیور کوم او تاسو سره به شریک کوم چې په هغې کې به په هغې کې به مونږ ایز ا هول د دې شپږو واړو شعرونو چې کوم دی په پښتو کې تشریح کوو. او وجه د هغې څه وه؟ د هغې اصل وجه دا وه چې دا سبق مونږ هم ویلی دی په دې وړو وړو کلاسونو کې په 11 12 وغیره لاندني کلاسونو باندني دواړه په دې کې مونږ پاتې شوي یو. نو خاص طور پر د 11 چې دا کوم جماعت دی دا فرست ایر چې ورته تاسو وایې په دې کې هم مونږ ناست یو که نه. په دې کلاسز کې هم مونږ دا محسوسه کړې ده چې بعضې ټایم کې به اساتذه کرام راغله او داسې اساتذه کرام چې هغوی به تفصیل او وضاحت چې کوم دی یا مفهوم چې کوم دی هغه صرف اور صرف په کوم ژبه کې واضح کوله؟ په اردو ژبه کې. نو په کلاس کې به داسې ماشومان هم موجود وو چې هغوی به دا ضد کول، د دې تمنا یا د دې خواهش چې کوم دی د دې به اظهار کول، خواهش نه خواهش، د دې به اظهار کول، دا ضد به کول چې یاره سر تاسو په پښتو کې هم لږ وضاحت کوئ، ځکه که تاسو فیور د اردو ژبه چې کوم ده دا استعمالوي او په دې کې وضاحت یا تفصیل چې کوم دی تاسو بیانوي نو زمونږ پوهېدل لږ مشکل وي. نو تاسو ته دې هم یادوي چې په هر کلاس کې داسې ډېر زیات کمزوري چې کوم دی ماشومان هم موجود وي چې هغوی ته په اردو ژبه کې وضاحت چې کوم دی او فیور په اردو ژبه کې هغه ورته هم لږ مشکلات پکې مخې ته راځي. لہذا هغوی ته څه؟ هغوی ته په پښتو ژبه کې وضاحت چې کوم دی هغه هم لازمي او ضروري وي. لہذا ما دا خبره چې کوم ده دا محسوسه کړله او ما وی چې زه به یو لیکچر څه کومه هغه به ایز ا هول په دې حمدیه اشعارو باندې هغه لیکچر ډیلیور کومه او په کومه ژبه کې؟ په پښتو ژبه کې. نو تاسو ځان تیار ساتئ. د دې لیکچر نه بعد د دې خبرو نه بعد لیکچر خو نه دی خو یو پیغام دی، د دې پیغام نه او د دې خبرو نه بعد چې کوم لیکچر دا خطا دی نو هغه څه دی؟ هغه فیور په پښتو ژبه کې دی او هغه پښتو ژبه کې به مونږ څه کوو؟ مونږ به ستاسو د کنسپټ د کلیر کولو دپاره د دې مین وجه څه ده چې زه په پښتو کې دا لیکچر چې کوم دی دا ډیلیور کول غواړم او تاسو سره شریک کول غواړم. د دې مین وجه دا ده چې زه ستاسو کنسپټ کلیر کړم. رټه به پکې نه چلي. زما په یوټیوب باندې د راتګ دلته کې د وضاحت کولو، دلته کې د تشریح کولو، دلته کې د لیکچر ډیلیور کولو، دلته کې د لیکچر شیر کولو د دې مراد او مطلب او مقصد څه دی؟ مین مقصد زما دا دی چې زه ستاسو کنسپټ کلیر کړم. ستاسو ګایډ ته ضرورت رانشي، ستاسو رټې ته ضرورت رانشي او ژبه چې کوم ده نو ژبه څه ناڅه تاسو له درځي او څه ناڅه به زده کوو. کوشش به کوو چې ریټن فارم کې مونږ ورته املا وایو، چې ریټن فارم کې کومې غلطیانې زمونږ نه راځي مخې ته نو کوشش به کوو چې مونږ تاسو ته ووایو چې دا غلطیانې دا لرې کړئ، دا به د دې په ځای باندې داسې لیکئ. داسې سپیکینګ یعنی د ویلو په دوران کې چې د یو لفظ کوم پروننسیشن وي صحیح یا تلفظ وي په هغې کې زمونږ نه څه غلطیانې مخې ته راځي نو هغه به مونږ تاسو ته چې کوم دی په نښه کوو او داسې ډېرې غلطیانې به وي چې هغه به مونږ هم کوو. نو انسان چې کوم دی هغه د غلطیانو
پتلا نه ده پتیله ده. زما د یو استاد خبره وی میں غلطیوں کا پتلا نہیں ہوں میں غلطیوں کا پتیلا ہوں. لہٰذا مونږ چې کوم دی مونږ د غلطیانو پتلې نه یو مجسمې نه یو بوتان نه یو بلکې مونږ څه یو مونږ د غلطیانو چې کوم دی نو پتیلې یو بلکې غټ غټ دیګونه یو. نو دا غلطیانې چې څومره زمونږ نه کېږي که فرض که زما نه کېږي نو تاسو به ماته کمنټ کوئ او ماته به په نښه کوئ او چې کومې ستاسو نه کېږي کومې ایز ا هول زمونږ په خبرو کې روزمره چې کوم دی نو زندګۍ کې زمونږ نه کومې غلطیانې راځي او هغه څه دي هغه بلنډرز کې حسابېږي شمارل کېږي نو مونږ به هغه څه چل کوو هغه به تاسو ته مخې ته کېدو او تاسو ته به وایو چې دا به داسې نه کوو دا به دا بل شان دي کوو سمو به اصلاح به کوو د هغې. لہذا زما مین مقصد او مطلب څه دی ستاسو کنسپټ کلیر کول چې ستاسو کنسپټ کلیر وي او تاسو ته د نقل ضرورت را نشي تاسو ته د ګایډ ضرورت را نشي تاسو ته د بل څه ضرورت را نشي چې تاسو ته یو سړی شعر مخې ته کېږي او تاسو ته پته لګي چېرې د دې به تشریح زه څنګه کومه. بس دغه کنسپټ د کلیر کولو دپاره چې کوم دی دا چینل ما کولو کړی دی د دې تابعه مې کړې ده د دې شروعات مې کړی دی. الله پاک دې ما هم په دې خپل مقصد او مطلب کې چې کوم دی کامیاب کړي الله پاک دې چې د کوم مطلب او د مقصد دپاره زه راغلی یم هغه دې هم زما الله پاک پوره کړي او هغه مطلب او هغه مقصد دغه دی چې ستاسو کنسپټ چې کوم دی هغه کلیر شي. لہذا را روان لیکچر چې کوم دی هغې کې به د دې همدې اشعارو موږ په پښتو کې آسانه اور جامعه تشریح کوو چېرته چې هم یې آبادو سے بریالیو سے والسلام.